غټې غټې ماشومان دي په دې سکول کې د باترومونو دال دی ماشومان راځي دا وګورئ جي دا دې ته وګوره ګرانو کتونکو سلامونه الف خان شیرپوی یم کیمرامین دا سر یاسر خان دی په ډاګي غلام قادر خان کې موجود دی نن به زه تاسو یو سکول ته دنده کوم او ډېر حیران کن صورتحال برته ښایم خو ړومبې دغه سکول ته چې ورننوځي نو د دربو سخاره بالي دا ماشومان دي جینکې دا په دې دربو کې راځي مار وخوړه لړم وخوړه بل څه پې حمله وکړه چا وتښتول قبرونه دي قبرستان دي لار چې د یو سکول نه وي دغه محکم ایجوکیشن فیمیل دپاره یو ډېره لویه لمحه فکریه ده صرف راغلی دي په دغه کرسی ناست دي کرپشن یې کړی دی د 400 محکم ایجوکیشن فیمیل دا تاسو سره پته وي چې ملزمان یې برتي کړي دي نو د سکولونو خو به دا خالي دغه سکول ته ورننوځم چېرته مه دی زموږ سره اوسئ دا اوبه تاسو له راغستې السلام علیکم الف خان بھائی دا زمونږ د جنکو دا ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول دا غلام قادر سلکر تنګي دی نو دې کې یاره تقریبا د 2015 دلته کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي د 15 پورې پکې خو حالات ورسه پکې هینډ پمپ یې هر یو څیز سیټ و د هغې نه پس چې دی د سکول دا سچویشن دی تاسو به اوس دننه هم ګورئ د باترومونو پکې لا هر یو داسې دي چې بالکل ډېراک اوس څه راغستې دي اوبه دي جي اوبه دا ولې او دا د ماشومانو دپاره دلته اوس اوبه نشته نه اوبه نشته حاجي ګرانو کتونکو د جینکو هغه سکول ته راننوتو کم سکول ته چې د کلي خلکه اوبه وروړي دا هم زمونږ بچی دي په دې جدید دور کې چې د تعلیم د پرمختګ خبرې کیږي نو دا د دوی ډیکسونه هم شته ډیکسونه هم شته دي لاول خو دې بلډینګ ته وګورئ د دې بلډینګ صورتحال چې کوم دی د دې لپاره ښه بجټ پاس کیږي خو هلته کې څه نه کیږي د کلاس تاسو یو دا وګورئ جي دا کلاس دی دا وګورئ جي دا بچی دی دا زمونږ د 400 د ډاګې صورتحال دی په دې دره کې زه هغه وزیر تعلیم ته وایم چې ستا بچیو په داسې حالات کې کښېني زه دې ډیو ته وایم د ایجوکیشن ډیو ته وایم د کرپشن نه ډکه محکمه چې کومه ده په 400 کې چې څه ښه دی روان دی زه دوی ته وایم چې چېرته ځان خبروئ چېرته سکولونو ته ځئ د جینکو چې کوم سکول ته ځئ نو دا حال وي خو دا تاسو یو سیمپل ښیم دا په ډاګي غلام قادر خان کې دا وګورئ جی دا هغه ټیکهدار ته هم د یو ویشتو په سلام کوم کم ټیکهدار چې دا سکول دا وګورئ 177 ماشومان او 2 میسانې مړه دا د کم انصاف دی یار 177 ماشومان او 2 میسانې دا وګورئ ښه په سکول کې اوبه نشته په سکول کې باترومونه نشته دا پمپ خراب دی په ډاګې کې مالدار خلک یې انجیوګانو والا ومي اوس پاتې دوی ته ده که نه پاتې دوی ته ده چې دا دې کې اوبه شته دی ډېر ټیم نه مکمل صاحب دلته کې دا سره تقریبا دا 10 کاله به تقریبا کېږي تاسو مونږ باترومونه عموم ښایو او مونږ تقریبا ډیو له زمونږ د کلي کسان 3 4 5 6 ځله تقریبا لاړله ورته وایي چې صاحبه دلته کې دا باترومونه خراب دي ماشومان زموږ د کلي مسله دا ده د چوټیان نه مخکې عموم مونږ لاړو زموږ د کلي جرګه دا خلک راټول شو چې صاحبه دلته کې زموږ دا بچنګی راځي دې کې غټې جینکې عموم شته اوبه دلته کې نه وي دلته کې باترومونه نشته ماشومان اکثر چې ډېر مجبورې شي د پردو کورونو کریزي خلکو سره د خدای خوږي د عزت خیال ساتي خو بیا هم حالات ډېر زیات خراب دي زموږ گزارش دوی ته دا مونږ لاړو ورته وموې چېرې تاسو باترومونو دپاره چې هلته هغوی ته لاړ شي هغوی فورا درته ووایي بس دا پیسې وشو 1.5 لک روپۍ هم درولېږلې کار شروع شو زمونږ دومره ذهن کې وي چې کېدای شي هفته کې بس هر څه بلډینګ تیار شي چې اوبه شي یو ځل نه 2 ځله نه 3 ځله نه په 4م ځل باندې چوټیان نه مخکې زه تلم کلي خلکو ووایي یاره مونږ بچنګی اوس نه لیږو دې دغه ته سکول ته به نه ځي ځکه تعلیم باندې به څوک چې عزت ته خطر وي مونږ به څوک مونږ بیا هم گزارش وکړو خیر دی انشاءالله مونږ هغوی ته ویل دي وایي چې چوټیانو کې به وشو چوټیان هم تېرې شوې دا هم ورته ډېر لږ څه چاته گزارش وکړو په خپل هم څه لږ ډېر دا ورته ریپیر کړو دا هم ورته اوس ټیک کړو هغه کم چې باترومونه تاسو به اوس د هغې حالات وګورئ دا صرف کنډرې پرتې دي دومره ډېر ماشومان دي پکې هو حالات دي زموږ د نو ګرانو کتونکو هر سپېلني مو ورته لوګې کوي ښه دا چې هغه سامان راشي چېرته په سکول کې هم دا بټۍ نه وي لیدلې خو چېرته هم په سکول کې داسې بټۍ لیدلې وي زه ډیو صاحب چې دا لوګي تاسو ته درشي که نه یا د وزیر تعلیم نه دی چې ده ته زه دا ټول هر څه لوګي کوم چې ګن ترک روزي دې ځای کې سوځي دا یو بېله خبره ده خو دلته کې بیا څه خبره ده دلته کې کیدای شي چې شوکاز نوټس ورکړي دې میسانو له چې تاسو الف خان شیرپو ولې راوستی و
تاسو ویډیو ولې کړې ده دا ګن ترک ورته ښیم وښایه ورته دا ګن ترک ورته وښایه مړه دا وګوره دا ماشومان دا وګورئ دا غول میتیازې په دې ځای کې پرتې دا وګورئ جي دا باترومونه دا جوړ شوي دي لاندې وګوره دوی پټو ته ځي دا ماشومان پټو ته ځي دا وګورئ جي دا وګورئ دا باترومان وګوره دا وګوره جي دا ولې دوی سره پڼ نشته نو ډیګې نشته اوبه نشته دې ته وګورئ دې ورته وګوره یوې نه خو کټکۍ زه چوړلې ده دا نور هم دا خلک یوسي بس څه پکې دې ته وګورئ جي دې ته وګوره غټې غټې ماشومان دي په دې سکول کې د باترومونو دال دی ماشومان راځي دا وګورئ جي دا دې ته وګوره دا صورت حال دی هلته ورشه هغه ورته وښیه دا کوم حل دی دا دې بچیانو تعلیم حق نشته دا بچیان به دغه نه کوي څنګه ادیرو کې میچازي کې دا کوم چې ماشومان دي کنه د قبرونو شاته کینی او د سماته کې چونکه د واشومونو خال تاسو لید کنه چې دا خال دی میچازو ته وګورئ کنه نه ادیره کې کینی او د سماته کې یو میچازي کې یو پورا پروګرام کړو شیر کړی مې مو فیض محمد تم لګلیو تاسو یو بل ملګری واغی تم لګلیو دوی د شاته پټی تم زیدې کې میتیازي کوي او پکې پیغلی جنہ کېم دي د دې د عزت سوالم دی او تقریبا اعلی حکام ته مونږ جی بار د دې وینا کړې ده خو په دې باندې چاته توجه نه ده ورکړې جی ډېر زیات تکلیف دی دا تاسو د حال هر څه وکتل په خپله څلور پنځه ځله تقریبا مونږ ردي هغوی ته ووې خو هلته داسې ریسپانس په درته درکړي چې بس مونږ ته رسي او پیسې راورسي د بلډینګ جوړ شو چې د میاشتې تېرې شوې کلونه بګي دا تقریبا دوی جدا راپورټ کړو یو ځل دوی جدا تللي یو ځل مونږ جدا تللو په دوباره بیا تللو تقریبا د چوکشان نه مخکې خو دا اوس ستاسو په تور باندې کیدای شي ستاسو خبره ووري ځکه زموږ د کلي هو نه اورېدل کېږي نه منل کېږي لکه ته به داسې وایې چې یا د پاکستان کې نه یو یا زموږ د بچي لږ سبقونو د ویلو قابل نه دي نه د هغوی خپل بچي خو په 400 کې پېښور کې په غټو غټو سکولونو کې دي او زموږ بچنګیرې دلته کې چې د یو څیز نه څوک تپوس کوي چې په کلونو ورپسې چې دا بنیادي ضرورتونه دي نو که سبا دلته کې بیا نه راځي ماشومان سکولونو ته نه بیا یاره ماشومان راوکاږي چې راشي بیا داسې بېزته کول خو څوک نشي کولی بل مین اهم مسله دی کې یو بل هم ده چې دا پرایمري سکول دی شپږ کلاسونه دي کې دي کنه او دې کې دوه ټیچران دي دې کې د سټاف هم ډېر غټ کمې دی 77 ماشومانو کې دوه ټیچران لکه دا سای انصاف دی ګرانو کتونکو د 400 اکثریت سکولونو داسې تصویر دی د اکثریت سکولونو دا چې تاسو ته نن کم خیم دا وګورئ دي او سکول دومره غټ سکول غټ بلډینګ دې کې دا وړومبي سکول دی چې برچت هم پرې جوړ شوی چونکې دلته ټیکهداران برچت ته غاړه نه ږدي ځکه کمیشن یې پکې نه وي نو په دې کې په برچت کې هم کمره جوړه ده او دا د سکول خال دی دا چې کوم دی نو دا وګورئ جي دې ته وګورئ راشي اورې دا وګورئ هغه غټې غټې ماشومان دي څه شوې پته نه چېرته تللي دي بار ته به تللي وي دا وګوره دا خال دی ګرانو کتونکو مونږ به څه ووایو ګندګي یو ور صورت حال ته چې وګورو که نه تخید مکمل دا رسکلو قابل نه دي ګورئ دا مکمل د اوبه خرابې دي ځکه بنیادي وجه دا دوی ځان سره دا وګورئ په بوتلو کې دې ماشومانو له اوبه راغستې دي او دا هم زه راتلم نو راغستې وایي نور کله به له روړي او ښه نه به روړي خو دې ماشومانو کې هم بیماری دي دوی له یو پری میډیکل کیمپ پکار دی چې دې څښا اوبو دوی کې بیماری پیدا کړي مکمل چې ترخی وبوري اسکه صرف عام واشروم د پاره کې سوزان سره د ماشومان تاسو کو د داسې وي لا سینځي په داغې د پاره اسکلو قابل بالکل نری اوس دا دوی مثال اوبور ته ورواچولې دا کله ټیک شي کله خراب شي مجبورن اوس کار کوي خو د هغې د اسکلو د پاره بالکل قابل نه دی مکمل داسې تریخ خوند دی او جو دا او بجلی سم نشته جی بجلی خو د سره دغه ماشومان دي چې راشي په هر درې مورز پس جی زموږ ماشومان چې دي هغه د ګېډې د بیمارو د الټو د زیړي جی د دې شکار وي دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې کیمپ ولا ورکې تاسو ولا کیمپ ورکې هغې ته په خپل ټیسټونو نه پته ولګي چې د دنیا کومې بیمارۍ دي خو په دې سکول کې دي یقین وکړئ ها ګرانو کتونکو دا د یو سازش لاندې دا ریاست دا صوبایي حکومت دا وزیر تعلیم سرکاري ادارې ختمول غواړي او بیا مړه خو دوی کې لږه مسلماني وکنه نو د 12,000 ماشومان اسلامیات یې به نه پیل کېدې خو دوی دین ته نږدې وي که نه نو د 12,000 ماشومان اسلامیات یې به نه پیلې خو دوی کې ایماني جذبه وه نو دوی په اسلامیات باندې توجه ورکوله په پښتونخوا کې په دې ځای کې 12,000 ماشومان اسلامیات پیل شوي دا ډېر غټ سوال دی خو د دې جواب ما ته تر اوسه میلاو نه شو په دې خاموشي ده
نو لوبه کم طرف ته روانه ده. دغه سرکاري سکولونه دغه بندۍ ستاسو د وړاندې دي ګرانو کتونکو، زه به پرې نور څه ووایم. باترومونه نشته، پم خراب، بټۍ پکې د هغه ځای کې سوځول کوي، بجلي ورکې نشته دی. 177 ماشومان او 2 استادان دا انصاف دی. سولر سیسټم دا ښه توله دی، پکې شته دی، پکې هغه دي شته دی، خو چې پیدا نشته نو څه به وکړې بس. ګرانو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې، خو دا هېڅ قسمه ډرامه نه ده، دا بالکل نیچرلی یعنی حقیقت باندې مبني چې دې خلکو دې ماشومانو له اوبه راوړئ. د دې اوبو ډېر غټ ثواب دی او اوبه وایو دا په مور راخلي. په مور مې ولې راغلی چې ثواب بل چاته لاړ نه شي، مور خو ډېره خوږه ده، مور خوږې جنت دی. نو اوبه چې کوم دی دلته کې په دې علاقه کې داسې خلک نشته چې دلته کې بور وباسي او دلته کې د دې خلکو د اوبو نه دا په بوتلو کې بچي د اوبه تاسو ځان سره وړئ. دا خو د دوی درکه خوشحاله یې دی، ته خوشحاله دا به تاسو څکې دا د اوبو به څکي، بیا به د یو بل جوټه وي، بیا به چې کوم دی ښه بچي ځان سره تا بوتل نه وړئ، کور نه دې وړئ تا ته به اوبه نه څکې، دا ځکه غزیاړه وې که نه، ته اوبه نه دې څکلې او تا ځان سره اوبه راوړې وې، بوتل دې راوړی و. هغه بوتل به تا ځان له سنبالې ښودلي چې سهار به سکول ته ځم او ځان سره به اوبه وړم. ای ډي او صاحب د یو ویشتو به تا ته سلام وایه، وزیر تعلیم صاحب ته خو ډېرې ښې خبرې کوې او پرایوټ سکولونو ته ځې، هغه دې ښه آباد کړل. ستا په باچایۍ کې 12,000 اسلامیات پیل شوي، تا ته په دې سلام کوم، تر اوسه پې خاموش وې. ماشومان به کې اوبه بوتلو کې روړي، دا زموږ د سرکار خال دی. داسې ده که نه بچي؟ روزانه اوبه روړئ؟ تا نن جوړ اوبه نه روړئ؟ اوبه څښه. دا غریبانان خلک به څه ووایي، دوی چپړو نه پته لګي. ها بچي د اوبې دله درکړه خوشحاله دی؟ روزانه دله څوک روړي اوبه که نه؟ په خپله روړئ. دا خو نن مولانا صاحب چې موږ راتلو نو ویزه چې ځان سره خو لږې اوبه یوسو. ښه ګرانو کتونکو دا یو کلاس ته پکې دا دې راننوتو او دا وګورئ جي دا یې څونه ښکلې کمره جوړه ده، دونه زبردسته لاندې ورته ښه د هغې په نیچه ورته دوی اچولې دی او که نه. بچي ستا اوبه څه شوې؟ اوبه دې روړي ځان سره؟ کم دي؟ دا روزانه روړئ؟ انتظار اوبو پکې ضرورت شته؟ د اوبو ضرورت شته؟ راشه که نه هله ښه دې خوا راشه. اوبه تا ځان سره روړي؟ تا نو کتونکو تاسو دغه ماشومانو خبرې واورېدې، زړه م درد کوي. څه ووایو په دې باندې؟ چاته ووایو؟ په چا پسې ووایو؟ آیا ډي او تنخوا نه الي؟ آیا وزیر تعلیم چې کوم دی هغه دې خلکو د ټیک ټاکو دپاره د قسم لی ته لېږلي؟ ګونګا دی؟ چاړه دی؟ لکه مقصد څه دی زموږ په دې ملک کې چې اوسېږو په دې پښتونخوا کې؟ ویدې کې ټول وسایل برابر دي، ګیس هم بي زمونږ د اورو، بجلي هم زمونږ د اورو، معدنیات لوی لوی غرونه دي، کاڼي پکې پیدا کېږي. یو بور نشو دې ماشومانو له کولی، باتروم ورله یو نشو جوړولی، د 2 نه ولا 3 مثانې کولی نشو. 177 ماشومانو ته یا 170 ماشومانو ته د انصاف دی چې 2 مثانې چې کوم ماشوم نه تپوس کې انتخابي نالایقه دي. ولې؟ چې یو خو اوبه نشته، یو پسه ټیم راځي، پسه ټیم ځي، ماشومان دي چې امتیازې ورشي نو په هدیره کې ګرځي، یو چوکیدار. ابه دا کم کور کوي، خدا نه خواسته دا د دې کلي په خلکو ډېره لویه ذمواري راځي. خو یو ماشوم ته نقصان ورسېده نو تاسو هم زه رانیسم، تاسو پسې به هم ویم. دا یاد ساتئ. خو دا 10 کاله د دې کلي خلکو چوکیداري وکړله او جنگ جګړې وي، په هدیره کې هم جګړې، په پټي کې هم جګړې، مثانې لګېلې، کلاس 4 لګېلې. دلته دا سیسټم روان دی، اوبه خلک روړي. نو ما سره خو سالپاز نشته، څه خبرې نشته. مخکې به موږ خبرې وکړلې، ایکشن به پرې واخیستی شو. اوس چې خبرې وکړي نو کېدای شي چې دې مثالو پسې نوټس راشي او کلاس 4 پسې هم نوټس راشي چې تا د الف خان شیرپو ولې دې سکول ته پرېښوده. نو زه دې ډي او ته هم ویم او دې وزیر تعلیم ته هم ویم چې داسې تصویر د 400 د هر سکول دی، د جینکو د هر سکول دی، یوازې د ډاګې غلام قادر خال نه دی، د هر سکول دا خال دی، ډېر بد خال دی. الله دې د دې بچو په خال باندې رحم وکړي. په دې حالاتو کې دا زموږ مستقبل نشي جوړېدی.
په دې حالاتو کې دا افسران نشي جوړېدی. زما 400 ته د فیصل آباد لاهور او د کم ځای نه سیګانې راغلي دي. دا به سبا چې کوم دی نو څه به د استاد هم نشي جوړېدی. موږ اکثر ماشومانو سبق وایو نو استاد یې جوړ کړو، نه جوړېږي. نو الله دې خیر